مردار حرام دے، وینا بیدون کی حرام دا، غوښه د خنزیر حرام دا، پلیت دے، بوی تی روان دے، گندگی دا غلازت دے. یا هغه شی او ذات فسق او شیئا فسقا، یا هغه شی پلیت دے چې د غیر الله بنوم ورکړی شو، او فسقا اهل لغیر الله به، یا هغه شی پلیت دی چې پاغې د غیر الله نوم واغستی شو چې دا شی د پلانی بابا په نوم شو. فمن استر، نو څوک چې مجبور شو، غیر باغ، لکه که شعر کې د الله د رضا لپاره. دا د قرآن درس، د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې. سورت انعام 145 نمبر آیات نواله تر 148 نمبر آیات پورې ویډیو تر اخره پورې ګوره، بیا به سمجھ کې راځي. تر څو ویډیو اخره پورې کتل نه آسه به سمجھ کې نه راځي. لایک کې ها کدی شته یو سړی مجبور شو بل شی نه مومي، نو بیا د دې خوراک جایز دی، او شرط پکې دا دی غیر باغ مزیبت ناخلی ولا عاد، ځان سره به کور ته هم نوړي. غیر باغ نافرمانی بن گئی، لگا معمولی سکه به وکي، یو څو وړی به واخلي. غیر باغ نافرمانی بن گئی، ولا عاد زیاته بن گئی. فإن ربک غفور الرحیم، یقینا رب ستا بخون کې دے مهربان. حرمنا، الله وی ما حرام کړیو، کل ذی ظفر، هر هغه شی چې ناخون والی. کل ذی ظفر خاص په یهودیانو می حرام کړیو، کل ذی ظفر، هر هغه شی چې د نوک والی. ای ماته وګوره، ماته وګوره، وس شعر کا، وس شعر کا، بیا بدنیر شي سکه، وس شعر کا. یا خو خدای پاک د دې ځای نه اوس قرآن ترجمه شروع شوله، او د قرآن الفاظ به سره هم ښیي، ورسره به اردو کې لیکلې ترجمه هم ښیي، او په پښتو کې به هم ترجمه. مولانا مفتی سعید شاہ صاحب، پاکستان، کراچی لانڈی توحید آباد کالونی، نواز شریف اسکیم کے سامنے، عثمانیہ مسجد نیئر لانڈی اسٹیشن، نیئر داؤد چورنگی. اوس تر اخره پورې دغه ګوره، ویډیو ګوره، او زمونږ هر یو ویډیو کې د قرآن درس، د علماء بیانات، او لایک او شیر کوئ. په شیر کېدو او په لایک کېدو به تاسو ته الله پاک اجر راکړي. ځان نه په خپله په ځان باندې څه شیزونه حرام کړي. قرآن کریم وضاحت کوي شی الله حرامېږي چې الله یې حرام کړي. مخلوقات که په ځان یو شی بندۍ حراموي، نو دا نه حرامېږي. قل لا اجد ما فيما اوحي الي محرما، قل او یا پیغمبره زنبوم په هغې کې چې وحي کېږي ماته، محرما حرام، علی طاعم په یو خوړونکي باندې، یطعمه چې خوري هغې لره. لا اجدو زنبوم فیما په هغې کې اوحیا چې وحي کېږي الی ماته، محرما حرام، علی طاعم په یو خوړونکي باندې، یطعمه چې خوري هغې لره. ما ته چې الله کوم وحي کوي، نو هغې کې خو هېڅ یو شی ما حرام نه دی لیدلی، الا مگر ان یکون میتتن، دا چې وي دغه شی د خوراک مردار اوس حرام دی، او دم مسفوحا، یا وینا بیدون کی دا حرام ده، او لحم خنزیر، یا غوښه د خنزیر. فإنه رجس، دا پلیتی دا گندگی دا، او فسقا اهل لغیر الله به، یا هغه شی پلیت دی اوهلا چې اوچت کړی شي لغیر الله، د پاره د غیر الله به هغه.
مردار حرام دے، وینا بیدون کی حرام دا، غوښه د خنزیر حرام دا، پلیت دے، بوی تی روان دے، گندگی دا غلازت دے. یا هغه شی او ذات فسقن او شیئا فسقن، یا هغه شی پلیت دے چې د غیر الله بنوم ورکړی شو، او فسقا اهل لغیر الله به، یا هغه شی پلیت دی چې پاغې د غیر الله نوم واغستی شو چې دا شی د پلانی بابا په نوم شو. فمن استر نو څوک چې مجبور شو غیر باغ بې د نافرمانی د ولا عاد او نه د حد نه تېروتونکی دی. ها کدی شي ته یو سړی مجبور شو بل شی نه مومي نو بیا د دې خوراک جایز دی، خو شرط پکې دا دی غیر باغ مزیبت ناخلی ولا عاد ځان سره به کور ته هم نه وړي. غیر باغ نافرمانی به نه کوي، لږه معمولی سکه به وکړي، یو څو نوړی به واخلي. غیر باغ نافرمانی به نه کوي، ولا عاد زیاتې به نه کوي. فإن ربک غفور رحیم، یقینا رب ستا بخونکی دی مهربان. حرام شیزونه اوس دا دي وعلى الذین هادو، هغه چا باندې چې یهودیانو حرمنا الله وی ما حرام کړیو کل ذی ظفر، هر هغه شی چې ناخون والی. کل ذی ظفر خاص په یهودیانو می حرام کړیو، کل ذی ظفر هر هغه شی چې د نوک والی. نوک والا شی چې د دې ګوتو مس کې فاصله نه وي، لکه اوخ په ته خیال وکړئ پنجه زمونږ دا ګوتې فاصله دي، دا دې کې مس کې فاصله ده. اوخ ته بطخه ده، مرغابی ده، شترمرغ ده، نو د دې خپو مس کې فاصله نشته. دا شیزونه دي مراد دي. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، یهودیانو منی ما حرام کړو هر هغه شی چې د نوک والا دی، لکه اوخ باغی حرامو، دارنګ مرغابی په حرام وا، بطخه په حرام وا، شترمرغ په حرامو، او موږ لره دا ټول روا دي. ابراهیم علیہ السلام زمانہ کې یو شی هم بند رو ټول رواو، بیا یعقوب علیہ السلام بزان بند کړو، بیا د یعقوب علیہ السلام بزامونو هم بندو، د موسی علیہ السلام زمانہ کې هم اوخ خوراک بندو، پي خوراک بندو، او دی یهودیانو باندې دا شیدونه الله بند کړو. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، او خاص یهودیانو باندې ما حرام کړو هر هغه شی چې نوک والی. ومن البقر والغنم، او د غوانا او د ګړو بزونا، حرمنا علیهم ما حرام کړیو په دې باندې شحومهما واز دی د دې دواړو، د غوا او د بزی د دې واز د به حرام وا، الا مگر ما هغه واز دا حملت چې پورته کړی وا ظهورهما شاګانو د دې د غوا او د بزی پملا چې کوم आवाज دا وانو دا حلال وا، نورا د خېټي د بدن واز دا حرام وا. الا ما حمل ظهورهما، مگر هغه واز دا چې پورته وا د شاګانو د دې، او الحوایا یا هغه واز دا چې کلمو سره غټوا، حوایا کلمه، او مختلط بعظم یا هغه आवाज دا چې ګډوا سره دا ډوکو، کوم आवाज دا چې اډوک نه بیلیدې نشي نو دا په حلال وا. دملا دا غوخي आवाज دا حلال وا، کلمو سره انختی आवाज دا حلال وا،
او کم आवाज د چې اډو کې سره جوخته ونو دا حلال وا نور هر قسم आवाज د باغی حرام ذالک دا زکا جزیناهم ما ول سزا ورکړي وا ببغیهم د وجې د سر کا خید دی د وجې د ظلم زیاتی د سر کا شید دی دی زیدیانو عنادیانو خبره نه منله نو ما ول دا سزا ورکړي وا وإنا لصادقون یقینا من یرشتنی فإن كذبوك کدی دروغجن کی تعالی را پیغمبرا فقل ورتو ویا ربکم ذو رحمت واسعه یقینا رب تاسو خاوند لوی مهربان تیا دے فراخی والا ولا يرد بأسه او نو واپس کیږي سزا داغ عن القوم المجرمين قوم مجرمنا سيقول الذين خامخاويبا الذين هغسوق اشركوا چې شرک کړي دي مشرکان دي سبوي لو شاء الله کچرته غوښتي الله ما اشرکنا نو موږ شرک نو کړي ولا آباؤنا او نه مشرانو زمونږه ولا حرمنا من شيء او نه به موږ حرام کړي او شی په ځان باندې منګه شرک نو دا د الله خوخه ده منګه یو شی په ځان حرامو دا د الله خوخه ده دی مشیت د الله رضا وي مشیت خدا الله اراده ده هیڅ یو کار بغیر د الله د ارادي نه کیږي هیڅ یو کار بغیر د الله د مشیت نه کیږي لیکن دی کې خدا الله رضا نه ده كذلك دغرنگی کذب الذین دروغ ویلی هغه چا من قبلهم چې پخوا د دینو حتی تر دې ذاقو چې ویسک باسنا عذاب زمونږ قل ورته ویا هل عندکم ما یشتد تاسو څخه من علم سدلیل فتخرجوه نراوی باسی لنا زمونږ مختا ان تتبعون نه تاسو روان الا ظن مگر ګمان پسې روان یې و ان انتم الا تخرصون او نه تاسو مگر اٹکل کوونکی څه قسم دلیل در سره نشته دی د ځان نه دروغ وایي خپل ګمان خیالاتو پسې روان یې اسی د اٹکل دړون گزار کوي نور څه قسم دلیل تاسو ته نشته ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا به د نیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شعر کې د الله درزا د پاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې با تاسو ته اجر ملاویږي دنیا خلق به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب ملاویږي علما نه تاسو وکړي او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نوې ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبر ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوي او د غړېدو د ډانس دغه ته مه لګوي او مه د ډانس او د غړېدو په زولو خبرو له لایک او شیر مور کوي دی مثال د گواهی دی دا لکه چې تا گواهی وکړه چې دا کار صحیح دی و دا راته وایي د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي صحیح ده که نه انشاءالله او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو بل دا کومنټ ورکوئ کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست ده دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه څه مشوره نه راکوئ بس چپ ناست نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یو ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ
په واتساپ باندې چاته چې ولېږي انشاءالله هغه به تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي. ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده، انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي. انشاءالله داسې به کوو که نه. الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار رونه خویندو له شفا راکړي، او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا، او الله پاک په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاک اپس کې محبت پیدا کاش، او الله پاک دشمنان د سره راضي کا، او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. امین ثم امین. او په کومنټ کې کم سے کم امین ووایه. نو څه رالیږی نه، خدایه پاکه څه ووایم، زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس ده که نه. السلام علیکم.